نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليك صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم. محترم و عزتمندو، نن داسې یو وظیفه هغه تاسو ته ښایمه چې هغه ډیره بهترینه وظیفه ده او هغه وظیفه په څه کې په کار راځي؟ هغه د مصیبتونو او د تکلیفونو نه د خلاصي دپاره ده چې انسان باندې کوم مصیبت راځي، کوم تکلیف راځي او دغه وظیفه کله انسان کوي نو الله جل جلاله به دغه مصیبت نه دغه تکلیف نه دغه انسان ته امن ورکي، یعنی دته به خدای پاک جل جلاله نجات ورکي، خلاصي به ورته ورکي. هغه وظیفه اوله هغه طریقه ده چې دغه وظیفه به سحر او ماښام وکرته ویل کېږي، خو مخکې وروستو به یو ځل درود شریف ویل کېږي، یو ځل مخکې درود شریف ویل، بیا یو ځل اخر کې درود شریف ویل او سحر به مکرته دغه وظیفه کولی کوي او د هغې نه پس ماښام ټیم کې دا وکرته به دغه وظیفه کولی شي. هغه وظیفه اسانه وظیفه ده، مختصر ده ان شاء الله العزیز. مصیبتونه تکلیفونه به ان شاء الله العزیز زمونږ او تاسو د سره ختم شي. هغه وظیفه څه ده؟ وظیفه دا ده چې کوم خطبه کې ما دا کوم آیات ولوستل همدغه آیات ده چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا وکرته ویل په سحر کې، وکرته په ماښام کې، سکرین باندې به تاسو ته دغه وظیفه هم ښکاري. الله جل جلاله دې په دې د ویلو توفیق را نصیب کړي او خدای پاک جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان د مصیبتونو او تکلیفونو وساتي، خپل حفظ او امان کې دې الله جل جلاله وساتي. امین یا رب العالمین. وما توفیقی الا بالله.